السلام علیکم. د فرهاد رضا آفیشل یوټیوب چینل نه تاسو ټولو ته فرهاد رضا هرکلی کوم او امید لرم چې تاسو ټول به په صحت باندې ښه. کتونکو نن د سره داسې حیران کن معلومات شیر کوم چې ټوله دنیا یې حیرانه کړې ده. کتونکو کورونا وایرس د دنیا په هر یو ملک کې خپلې پنجې خښې کړي دي او ټوله دنیا لاک ډاون ده او د دنیا په هر یو ملک کې لاک ډاون دی. خو ولې یو داسې سوپر هیرو ملک چلته نه لاک ډاون شته، نه سکولونه بندي او نه مارکیټونه بندي. بیسیکلی کورونا وایرس له وجې ټوله دنیا د یو یرې او ټینشن سره مخ ده، ولې چې دا وایرس ډیر خطرناک دی. د دنیا د ډیرو ملکونو د کورونا نه متاثره خلکو شمیره ورځ په ورځ سیوا کیږي، لګیا ده او اضافه پکې کیږي. خو یو ملک داسې دی چې هلته د کورونا شمیره نارمل ده، یعنی د کورونا خورېدو ګراف د برتلو په ځای سیده روان دی او د دې مخنیوي تقریبا ناممکنه دی. خو په ټوله دنیا کې یو ملک داسې دی چې هغه ملک دې وبا ته یو بند تړلی دی او د کورونا خورېدو دغه د برتلو والا ګراف یې په مکمله توګه فلیټ کړی دی. کتونکو راځو دغه ملک طرف ته. دغه ملک دی تایوان. د چاینا سره ډېر زیات نږدې دی دا ملک، خو د حیرانتیا خبره دا ده چې هلته د کورونا مریضان انتهایی کم دي. په تایوان کې تر اوسه پورې 432 کیسونه ریکارډ شوي دي او د مړو شمیره صرف 6 ده. په تایوان کې د تیرو 100 هفتو نه لوکل کیسونه نه دي ریکارډ شوي او په دې کې د حیرانتیا خبره دا هم ده چې تایوان لاک ډاون نه دی کړی. سکولونه هم کولاو دي، د ملک معیشت، بازارونه، مارکیټونه، دکانونه هم کولاو دي، تر دې پورې چې د لوبو میدانونه هم بغیر تماشګیرو آباد دي چې په خلکو کې سوشل ډیسټنس پیدا شي او د تایوان خلک سوشل ډیسټنس کوي. هم په تایوان کې د شروع خلکو د کورونا وایرس خبره سیریس اغستی و او هر یو شهري پکې خپل کردار ادا کو. د تایوان خلکو به ماسک استعمالو او هغوی به سوشل ډیسټنس هم ساتو. ټول احتیاطي تدابیر به خپلول او اوس هم دغه شان کوي. تایوان هغه اولی ملک دی چې د ووهان نه هوایي سفر بند کړی و. تایوان هغه اولی ملک دی چې د خلکو ټیسټونه یې شروع کړو او تایوان هغه اولی ملک دی چې کورونا وایرس په زبردستۍ سره سیریس واغستو. ډیرو ملکونو تایوان به حیثیت ملک نه دی تسلیم کړی، تر دې پورې چې د صحت عالمي ادارې هم د څه سیاسي وجوهاتو په وجه به حیثیت ځان له ملک نه تسلیمو. خو په دې ناسازو او کرونایز حالاتو کې تایوان ثابته کړه چې تایوان د ټولې دنیا نه څه خاص مدد نه دی حاصل کړی. خو ولې بیا هم تایوان کامیاب شو. تایوان یوازې د وبا ته شکست نه دی ورکړی، د ډیرو ملکونو سره مدد هم کړي. تایوان 1 کروڑ او 80 لک ماسکونه صرف امریکا ته نه دی ډونیټ کړي، بلکې یورپ، فلپاین، جاپان، تر دې پورې چې یو ورکوټ شان جزیره فیجی سره هم مدد کړي چې دغه جزیره څه ملکونه اډومنی هم نه، خو ولې هلته انسانان آباد دي. که تاسو د دنیا نقشې ته وګورئ او د دې انفیکشن ریټ وګورئ او د 1 منټ دپاره تاسو تایوان ته وګورئ، نه څه لوکل انفیکشن شته، نه څه آوټ بریک شته او نه څه لاک ډاون شته. یعنی زیات تر خلک تایوان په سیاسي بنیاد آزاد ملک نه تسلیموي. خو ولې دا ځل به ټوله دنیا تایوان د دې وبا خلاف یو هیرو ملک مني، ولې چې د خطرناک وایرس مرکز ووهان باوجود تایوان دا وایرس د پوره اقداماتو سره قابو موندلې او تایوان د جغرافیا په اعتبار سره د دې وایرس مرکز چاینا صوبه ووهان سره ډیر نږدې، باوجود د حکومت احکاماتو او احتیاطي تدابیرو په مکمله توګه باندې عمل کولو قابو موندلې ده. په جنوري کې دا وبا خورېدل شروع شو او په دغه وخت کې ماهرینو پیشګویي کړې وه چې د چاینا نه بهر د تایوان په سرزمین باندې به د ټولو نه زیات کیسونه راځي. خو ولې په چاینا کې اوسه پورې 82,000 کیسونه راغلي، خو تایوان د خپل تصدیق شده کیسونو تعداد صرف 432 نه کم ښودلی دی او د دې په وجه د تایوان د حکومت د کورونا روکتام دپاره ښودلي شوي اقداماتو باندې په مکمله توګه عمل کول دي. د تایوان حکومت یو داسې پروګرام تیار کو چې د هغه پروګرام د لاندې تایوان ته راتلونکي خلک او کوویډ سکین په ذریعه خپل ټریول هیستري د بیماری علامات اطلاع هم درکوي.
او د دې نه وروستو د مسافرو د صحت د موجوده صورتحال دپاره یو ټیکس میسج ملاویږي. د دغه تایوان حکومت د نوې ټکنالوژي سره سره په ډیرو څیزونو جوړولو کې کامیاب دی او په دې طریقو سره هغه د خلکو مناسب پالنه کوي. تایوانیز حکومت د سرکاري اقداماتو قواعد او ضوابط باندې عمل کولو لپاره د عوامو رضامندي او په دې باره کې د عوامو شعور پیدا کول دي. د عوامي شمولیت سره دا حکومت د دې وایرس خورېدلو په باره کې د مور او پلار کردار ادا کولو باندې کامیاب شو او دا د تایوان ګټه ده، د تایوان د عوامو او د هغوی د حکومت. او دغه ورکوټي شان ملک دا وبا افیټ کړه او ټوله دنیا یې حیرانه کړه. د نورو معلوماتو لپاره فرهاد رضا آفیشل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د روان ویډیو پروګرام دپاره فرهاد رضا له ورکړئ اجازت. د الله په امان.